د قرآن مدرسې ټول امت ته دروازې کولاو دي، غریبانان ورته خپل بچي راولئ، مزدورکار او دیارمار ورته خپل بچي راولئ، الیټ کلاس والا ورته خپل بچي راولئ، ملازمین ورته خپل بچي راولئ، تاجران ورته خپل بچي راولئ، هر چا دپاره دروازه کولاو. تور دی، سپین دی، مالدار دی، غریب دی، الیټ کلاس دی، میډل کلاس دی، غریب کلاس دی، عام تر دې معذوره پسترګو نابینا ماشوم ته یوه صفحه د قرآن یادول په یادو باندې څومره ګرانه ده، او قاري صاحب او حافظ صاحب ورته 30 سپارې قرآن پاک په یادو باندې یوه صفحه نابینا پسترګو یو لفظ ورسره استاد دهراوي، ځکه دی پکې دي کتل نشي کولی، دی د قرآن نه نشي یادولی، یو لفظ ورسره خپل استاد دهراوي، 30 سپارې ورته استاد په یو لفظ او په یو حرف باندې ور یادېږي. نابینا ماشومان موږ له مدرسو ته راشي، د قرآن کریم ښکلي حافظان ترېنه الله جوړ کړي. کوم ماشوم چې د معاشرې نورې ادارې یې د خدمت نه دستبرداره شي، هندو ورشي، موږ د ده خدمت نشو کولی، ړوند ته به موږ څه ښایو، کوڼ ته به موږ څه ښایو، شل ته به موږ څنګه ښونه کوو، معذوره به موږ څنګه ساتو، خیال به یې څنګه کوو. الحمدلله نن هغه بچي د دې قوم هغه مونږ په مدرسه کې د قرآن کریم ښکلي حافظان او عالمان ترېنه جوړ کړو او د ګل په شکل کې مور او پلار او حافظانو بچو، ستاسو د مور او د پلار لوی ارمان الله نن پوره کړو. نیمه حصه مکمل شوله او نیمه حصه پاتې ده. پلار دیندار زوی د الله نه د څه دپاره غواړي؟ د دې دپاره چې دی به ښکلی ژوند تېروي، د نیکۍ کارونه به کوي، دی به خوش اخلاقه وي، دی به زما دپاره په معاشره کې پیغور نه جوړېږي، دی به زما سترګې نه ښکته کوي، د ده د لاسه به زه په معاشره کې بې عزته کېږم نه، خلق بوی دا د پلانکي حافظ صاحب پلار دی. حافظانو بچو، د مور او د پلار دا لوی ارمان